بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرې ستاسو صحت کارت ته ضرورت راغلی وي یا ګڼئ چې یو ځل به خامخا دغه صحت کارت ته زموږ ضرورت راځي او موږ به د دې نه فایده اخلو، نو دا ویډیو ستاسو دپاره دا ډېر اهم معلومات او حقایق دي په دې ویډیو کې، نو ضروري وګورئ. زموږ خبر شریندل سټوډیو نه تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو کتونکو، صحت کارت د صوبایي حکومت یو بهترین اقدام دی، خو ډېر خلک د خپل پیس لیباټرو او کمرو په لالچ کې غریبانو خلکو ته غلط معلومات ورکوي چې له کبله د صحت سهولت باوجود غریبان په قرض کولو مجبوره شي. قدرمندو، طریقې واردات دا دی چې تاسو به د صحت کارت د هسپتال باره کې په شک کې اچئ چې هلته خو ستا د مریض د خرابېدو امکان دی، یا دا چې هلته په 4 یا 5 بجې چوټي کېږي. اوس به څوک نه وي، بس غریبان د خپل مریض د ښه کېدو دپاره په دغه دوکه کې راشي او دوی ته پرایویټ پیمنټ وکړي. قدرمندو، هسې خبرې نه دي، موږ هغه بله ورځ په خپله وکتل چې همداسې وشوه. خو کله چې موږ د صحت کارت سهولت والا هسپتال ته لاړو، ماسخوتن ټیم و، په ډیسک کې یو ملګری موجود و، بغیر د څه ټایم خرج کولو زموږ کار وشو. هلته معلومه شوه چې بغیر د سپارش نه 24 غنټې ستاسو اپریشن کیدی شي. صحت کارت ستاسو خپل شناختي کارت او پارامبې کې موجود دي، نو دا ځان سره ساتئ. تیمرګره الایډ او باچا هسپتال کې ډېر په اسانه بالکل ستاسو د مریض اپریشن کیدی شي. نو که بل څوک هر څه وایي، خامخا د صحت سهولت ډیسک نه معلومات کوئ چې دا شان ستاسو پیسه بې ځایه نه خرج کیږي. قدرمندو کتونکو، کوم معلومات چې موږ تاسو له درکړه، دغه معلومات د خپلو غریبانو وروڼو سره هم شیر کړئ چې دا شان هغوی هم د صحت کارت نه په اسانه باندې فایده واخلي.